ان شاء الله دا به درته ووایم چې توان به مې نه وي ګټه به مې ضرور وي. الرحمن الرحیم. کتونکو شروع کوم په نوم دی الله چې ډېر لوی او مهربان دی. نن دلته عربزو جنسو دنۍ خولې ته راغلي یو. تاسو ته به ښیو دلته کې څنګه علاقه دی، څنګه اوبه بهیږي، قدرتي نظاره دی، څرنګه پارکونه دي دلته ماشاءالله. پارک کې د جمع مونځ ځای هم شته او ډېره ښایسته علاقه دی. کیمرامین مې تاسو ته علاقه هم ښیي. ښه ځای دی، د ټور ځای دی، د کوهاټ سیاحو خلکو دپاره نږدې تقریبا په 15-20 کیلومیټر کې به وي. ډېر ښایسته ځای دی. هر قسم فرشمنټ انجویمنټ تاسو کوی شئ. یو څو مسایل دي هغه به هم تاسو سره مخته کېدو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور جان ښه یې؟ بالکل خیر دی، شکر دی. د کوم ځای نه راغلي یې؟ یاره زه خو په خپله باجوړ نه راغلی یم. دا زموږ یو ملګری دی محمد نقي د کوواټ دی او زموږ سره په کالج کې ټاک شوی و. بیا دې وویل چې تاسو زما خواته راشئ، موږ د باختر انجوای کوئ. بیا موږ رالو کوواټ ته. بیا دلته بابر کې پارک دلته د بابر کې پارک نامه وه، خلکو ډېر راتلل دلته. بیا هم خواهش ظاهر کړو د سره رالو دلته. خو دلته د دې خلکو موږ چې وکتل څومره که نه موږ خو وویل چې لکه باجوړ کې مسلې دي، خو دې خلکو ډېرې زیاتې مسلې دي ورکځای کې. ځکه چې دلته مطلب د روډ ډېر بوره حال په لاره باندې او یو ځای کې موږ ته موټرسایکل ټیر پانچر شو، نو پانچري د سره وونو نو بیا ډېر په مشکل سره دلته راورسېدلو. تقریبا یو 10 کیلومیټر مزل هم ورته وکړو. روډ ډېر خراب و. بیا چې کله موږ د پارک ته رالو، د پارک کې ډېر زیات رش و. موسم د خرابېدو د وجې نه خلک واپس روان شو. د خلکو نه چې کله موږ معلومات وکړو چې دا خلک ولې دونه تیز دلته موسم ډېر زر خرابېږي، نو دې خلکو وویل چې دلته په لار یو 2 پلونه دي او هغه پلونه اوبه وړي. نو د دې د وجې نه هغو کوشش کولو چې موږ وځو دغه پل لاره کې اوبه ونیسي. بیا موږ هم وېرېدلو چې یاره موږ هم زر وځو، خو زه بیا ښه هغه موسم تاسو ته پته لګي موسم خراب هم دی. نو بیا موسم لږ کم شو، لکه مطلب دلته دا روډ موډ جوړ شي دې خلکو ته. دا ماشاءالله ډېره ښایسته موږ سوات ته تللي، موږ ډېر ځایونو ته تللي که نه د سیر دپاره. ډېر زبردست علاقه ده او که چېرته دلته د روډونو موډونه سیټ شي. دلته د نیټورک یو غټه مسله دلته زموږ یو ملګری محمود عباس هغه مخکې نه موږ کتلو دلته ولاړ دی دا شاته. نو زموږ سره ډېره غټه مطلب موږ پسې ګرځېدلو دلته بیا پیدا کړو لاندې. د نیټورک بیخي دلته هېڅ مطلب ګنجایش نشته، نه پې ټیسل کار کوي نه موبایل کار کوي. خلک کم ځای ته ورسېد په 4G 6G کې لګیا دي، دلته ساده موبایل کار نه کوي. نو دا خلک ډېر لاندې پاتې یو علاقه ډېره ښکلې علاقه ده. سواد نه ښایسته علاقه ده، خو صرف چې دونه چې ترقي یافتې کارونه پکې دلته وشي. دا ارور جان یو تپوس دی نه بل کوم. ماشاءالله ډېرې ښې خبرې دې وکړې. تاسو د علاقې بارے کې ما ته لغونتې څه معلومات راکړئ. ډېر ښایسته پارک جوړ دی. د اوبه تاسو دلته سهار نه چونکې راغلي د بعد کوم بابر کې پارک دی، د نور کومه علاقه دی، دې بارے کې راونه خلکو ته یو پیغام ورکړئ. که څوک نوي ملګري راتلن غواړي هغو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ یاره دا خو ټول لومړی دلته چې کوم موږ اوس معلومات وکړو چې دا سرکاري دلته کنټتار تاو دی چې دا سرکاري مطلب ګورنمنټ جوړ کړی دی کوم 233 وینګ په نوم باندې دلته ورکځي یونټ د هغو دلته دا پارک جوړ کړی دی. نو ماشاءالله ډېر کارونه پکې کړي، دا چاپرینې پکې جوړې دي. مطلب د بارونو د وجې نه خلک دلته ځان بچولی شي، د نور نه ځان بچولی شي. بل دلته د جولې مولې لګېدلې دي. ماشاءالله کارونه پکې دي کې به نور هم کېږي. خلک ډېر زیات را روان دي. دلته چې کوم فیملی دي د کوواټ والا هلته هغه ځي خلک ډېر زیات دې سیټ ته مخ دی او دې سیټ ته را روان دي. نو که دلته د کومه انتظامیه د دې ځي دا د دې پلونو باندې پوخ کار وکړي او د دې روډ کار وکړي، دلته نیټورک مسلې حل شي. نو زه وایم چې دلته به د دې نه دوچن خلک راځي او سواد خلک به دلته د دې ځای نه به د سواد نه به دې ته ډېر خلک راځي او هغه ځای به شاته ځون چې پاتې شي. نور خلک به هم د بار نه راځي. زه وایم چې مهرباني دا ملګري ډېرې ښې خبرې وکړې. خو چونکې 3-4 ډېر غټ مسایل دي. یو په دې علاقې کې وایي نیټورک نشته. دا به زه خواستو کوم یوفون، ټیلینار، زونګ، جیز څومره هم په KPK کې دا کمپنۍ کار کوي چې هغه د خامخا دو خلکو ته سهولت هم ورکړي. او انشاءالله دا به درته ووایم چې توان به مې نه وي ګټه به مې ضرور وي. کیمرامین عبدالصمد سره طاهر شاه طاهر ته اجازت ورکوي. الله پامان.